الله الرحمن الرحيم فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن سوق چې عمل کې د نیکو په شرط د مسلمانې فلا کفران لسعيه قبول بکړي شي کوشش داغو وإنا له كاتبون او منګه د دې لیکون کیو وحرام او حرام کړی دی منګه علی قريه په هغه کلو اهلکناها چې یو پیره منګه هلاک کړی دی یعنی په هغه چا چې منګه یو پیره وفات کړی دی انهم لا يرجعون چې دنیا ته واپس نشی راتلی حتی تراغی پوری اذا فتحت یاجوج و ماجوج سرا پرانستی شی یاجوج ماجوج وهم من كل خدب ينسلون او اغیب د هر یو غر او غونډې نه په مخرازی واقترب الوعد الحق رانزدې دا هغه وعده چې حق د قیامت ته فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا پس بکی بروتی سترګې د هغه کسانو چې کافران شوي دي یا ویلنا ویبا اے افسوس دی پمنگا قد كنا في غفلة من هذا من خنا خبر د دې رزنا بل كنا ظالمين بلکې من ځان سره زیاتې کړو انکم وما تعبدون من دون الله بشک دی او هغه څوک چې عبادت کړي ما سوا د الله نه حسب جهنم دا ټول بد خشاک د دوزخی انتم لها واردون او دی بو ته غرزول شي لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها کچری دی الها وی کچری دی خدایان وی ولی به دوزخ ته غرزول شو وکل فیها خالدون او ټول به پدې کې همیشه وی لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ردی د بار پدې کې چوي سوري چې دی به پکې هیڅ هم ناوري الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه د الله تر طرفنا یو واضحه اصول او قاعده کلیه ده چې چا هم نیک عمل کو خو په شرط دی چې مسلمانی الله پاک پکې شرط لګاو چې وهو مؤمن چا چې نیک عمل کو خو په شرط دی چې مسلمانی فلا کفران لسعيه نو داغه کوشش به ناشکری ونه کړی شي یعنی داغه کوشش به الله قبول کړي چې نیک عمل کو د خپل وس مناسب او په حالت د ایمان کې وکړو یعنی قیمتي سیز الله پاک ایمان وګرځاو چې دا ایمان د ټولو نه قیمتي سیز دی چې بنده کې ایمانی نو بنده ری او چې کله په هغه کې ایمان نه نو الله پاک هغه بیا بنده نه غني بلکې الله پاک وی بل هم اولئک کل انعام بل هم ادول هغه زناور دی بلکې د زناور نه هم بدتر دی دا ایمان یو دوره قیمتي سیز دی نو الله پاک وی که زما د انسانیت ارسمره خدمت کوي خو چې د انسانیت کم کریټر دی کم خالق دی چې هغه سره منی نه هغه بوله د انسانیت د خدمت په بدل کې ډیر سور کی خو چې دی هغه نه منی نو دی خدمت د چا کوي دی صرف د نام و نمود کوي صرف د شهرت د پاره کوي والله وی هغه شهرت او هغه نام و نمود چې کوم دی لا نضيع اجر المحسنين الله اجر نه ضایع کوي د نیکو کارو داغي بدلی ولا په آخرت کې پسو سوچند واپس کی آخرت ته صفاتی نشي تو الله پاک وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و ان له کاتبون دا ټول مونږ لیکو دا لیکول الله پاک راوستو ځکه چې کوم یو چیز اولی کلی شي د انسان زړه مطمئن شي وي دا اوس نه رکی حالانکه د الله پاک د لیکلو ضرورت نشته لیکن لیکل د انسان د هغه ذهن د اطمینان د پاره وي الله پاک چې لکه څنګه ته یو چیز اولیږي او ته بس دا محفوظ شو د کشانت استا هر یو عمل چې کوم دی کنه کې کبد دی هغه مونږ لیکو خو چې په حالت د ایمان کې نو د نیک عمل ته تاسو سوچند بدله د دنیا او د آخرت د دواړو ملاويږي وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون دا یو مختلف فيه مسله د دې ځای کې مختلف فيه هغه مسلې ته وي چې په هغه کې اختلافي او اختلاف پدې کې صدې الله دلته یو واضحه خبره وکړه چې حرام کړی دی مونږ په یو علاقه په یو خار بلکې په اهل زمانه باندې چې مونږ ته یو پیره روح والو چې هغه دنیا ته واپس راشي نه چې مونږ ته روح والو بیا هغه دنیا ته نشي راتلی ځکه چې جسم یې خو پروت دی نو د الله پاک مقصد دلته کې جسم نه دی چې جسم یې نشي راتلی جسم یې خو موږ سره پروت دی
خو اصل سیز خو روح دی. نو دلته کې نفي د دې راله چې روح واپس دنیا ته نه راځي. الله وی دا حرام دی چې یو سیز هغه مونږ یو فیره د آخرت کو او د آخرت نه دی هغه بیا هم دنیا ته راځي. نو دلته کې ښکاره معنا هغه دارا چې ارواح واپس نه راځي. حالانکه د دیوبند علماو هم دا عقیده ده چې ځینې ارواح واپس راځي. لکه البصائر کې ډاګې بابریږي چې بای د جمعې په شپه باندې د نیکانو خلکو ارواح واپس راځي. دا مختلفون فیه و د ما ځکه ووایي چې په دې کې ډېر زیات اختلاف دی. په دې کې د اکثر علماو دا رای ده چې روح الله پاک په قرآن کې صراحتاً ووایي. نو په دې کې یو وړوکې غونډه کې مثال د بعضې خاص مسلو په باره کې به زه تاسو ته ووایم. د پیغمبر علیهم السلام په دور کې یو سړی راغی او پیغمبر علیهم السلام ته وی یاره په روژه کې زه خپلې کور والا سره ملو شوی یم، خفه ما ډېر سخت خفه ما ګناه مې کړې ده، څه وکړم؟ پیغمبر علیهم السلام ورته وی 2 میاشتې روژې به نیسې. نو هغه ورته وی زما نه په یو کې برداشت ونه شو، نو زه به 2 میاشتې به زه څه ونیسم. پیغمبر علیهم السلام ورته وی 15 مسکینان به مړې 2 دیګه بګدي. نو هغه ورته وی پیغمبر علیهم السلام ردی مې وس نشته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وی ښه کینه انتظار وکړه. بس هغه انتظار کو دی کې یو سړي خر باندې چې کوم دی نو یو ښه لوی خروار چې کوم دی نو د کجورو راوړو، وی دا صدقه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی راشه، د هغه دپاره حساب کتاب وکړو، بس د هغه دغه پې ختمېده کفاره. ورته وی دا واله په مدینې په خلکو یې وویشه. هغه ورته پیغمبر علیهم السلام د مدینې په خلکو کې د دې زیات حقدار زمانه بل څوک نشته، زه ډېر غریب یم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ورته وی ځه کور ته اوسه بچولی اوسه، خو دا حکم به ستا دپاره خاص، دا حکم به ستا دپاره خاص. یعنی پیغمبر علیهم السلام هغه ته دا خبره وکړه چې دا عام حکم نه دی چې یو سړی دی هغه باندې د کفاره هم اوړي او کفاره کې دی بیا چې کوم دی نه هغه کور ته موړي، نه کفاره کې هغه کور ته نشي وړی. خو چونکې ته ډېر زیات مستحق یې، بس دا حکم صرف ستا دپاره دی، د بل چا دپاره به ني. نو په دې وجه باندې زمونږ علما وایي چې بعضې ارواح داسې دي لکه الله پاک دا چا نه تپوس نه کوي چې کله وفات شي چېرته ته واپس دنیا ته ځې او که نه دلته پاتې کېږي. او پیغمبر علیهم السلام حدیث مبارکه دی د مشکات شریف چې حضرت جابر رضی الله تعالی عنه چې کله شهید شو نو الله پاک را پاسه او ځان ته مخامخ کو، ورته وی جابر دلته خوشحاله که نه دنیا ته ځې؟ او ورته وی حضور دنیا ته ځم. الله پاک ته خدای پاک دنیا ته ځم. الله پاک ورته وی چونکې ما دنیا ته واپس تګ حرام کړی دی نو ته واپس دنیا ته نشې تللی. اوس دا تپوس الله پاک په آخرت کې د هېڅ چا نه کوي. او د جابر رضی الله تعالی عنه سره د زیات مینې په وجه باندې الله دا هغه نه تپوس وکړو چې ته دلته خوشحاله که دنیا ته ځې. او ورته بیا هم وی چې زما یو حکم نافظ شي نو هغه عام نافظي. ما دا حکم نافظ کړی دی چې دنیا ته تلل چې کوم دی نو بیا د وفات شوي هغه ممکن نه دي. نو الله پاک دلته کې خبره کوي چې وحرام علی قریة اهلکناها انهم لا يرجعون، منګه حرام کړی دي یعنی منګه منع ګرځولي دي په هر یو روح باندې چې کله هغه وفات شو چې هغه دنیا ته واپس نشي تللی. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، تر دې چې قیامت راشي. یاجوج ماجوج به کله راځي؟ خو د قیامت نښه ده. تر دې چې یاجوج ماجوج را پرانستی شي، ګرچې دیوال ورته الله والد، خو دیوال ورته هم الله والد په ذوالقرنین سکندر باندې او ماتی به هم الله پاک وي. الله وي چې کله ماته مقرر شي نو دکه بس ټوټې به شي. وهم من كل خدب ينسلون، او هغوی به د هر یو لوړ ځای نه په منډه را رواني، د لوړ ځای نه په منډه را روان ده چې هغوی ته غر او سمه یوه ده. الله پاک وي خو بس راځي به ځان به میدان عرفات ته را رسوي. واقترب الوعد الحق، رانږدې شوه هغه واده د قیامت چې اخري پیغمبر راغی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به وي بس زما د قیامت دکه فاصله ده.
بس دا آخري پیغمبر چې زه رالم زما نه پس بل نبي راتلو والا نشته قیامت راتلو والا دی فاذا هي شاخصه ابصار الذين كفروا دا قیامت یو داسې عجیبه غونډه کې انسیډنټ دی دا یو داسې لوی حادثه ده چې سترګې به بکې راوځي د کافرانو ولې د ډېر یری د لاسه د بکې راوتونه مقصد سي سړي سترګې بالکل نیغې نیسلي او سترګې بل خوا نه وړي یا د ډېر خوشحالۍ نه یا د ډېر یری نه د کافر دپاره خوشحالي نشته په آخرت کې خو د یری د لاسه به یې نیسلي یا ویلنا وی به ای افسوس قد كنا في غفلة من هذا زه په غفلت کې پروت وم غفلت هغه کمې بې پروایۍ ته وایي سره د پوهې نه ځان ناپوهه کولو ته غفلت وایي وایي ده په دې کې په خپلو فرایضو کې وایي غفلت وکړو یعنې دله نو پکار موږ ته په پښتو کې سستي وایو دی به وایي دا زما سستي وه چې ګوره داسې ورځ ما ته را روانه وه ما ته ویل شوي ما ته یاري نه وکړې بل كنا ظالمین بلکې ما ځان سره زیاتې کړی دی چې ما د الله پاک احکامات او اصول په ځای نه دي راوړي قطب الدین ایبک دا چې کوم دی نو د دې هندوستان په بادشاهانو کې یو ډېر پیر فقیر سړی و یو ډېر ښکلی بادشاه و یو ورځ وته ځنګل ته ښکار له نو چې کله یې ګزار وکړو نو په هغې باندې یو کس ولګېدو طالب و او چې دی ورته راغی بس هغه بیا وفات و دې پته ولګوله نو هغه یو استاد یې رالیږلی و ځنګل ته د لنګر دپاره د خشاک چې پته یې ولګو نو د هغه د یو کونډې ابی زوی و قطب الدین ایبک په خپله باندې عدالت ته لړو هلته کې چې کوم دی نو بیان ورکړه چې بای سړی زما نه لګېدلی قاضي ورته وی داسې چل کوو چې دا فیصله بیا په مور پرېږدو چې مور یې څه وایي د دې الګ مور څه وایي بس قطب الدین ایبک ورته وی روی غواړی روی غوښته د هغې نه یې تپوس وکړو چې ستا د زوی دا قاتل دی د نه لګېدلی دی د ښکار په ځای باندې ترې هغه ښکار شوی دی او دی حاضر دی بس کته وی بس سر ترې نه وخو د هغه په سر بدل کړي ځان یې په خپله پیش کړی دی هغه بیا ورته وی یو داسې بادشاه چې هغه د خپل رعایه سره دوره انصاف کوي نو زه انصاف نه کتلوم بس هغه زوی نه زما دی زوی ما دی بخلی دی نو قاضي صاحب ورته مخ راواړو ورته یې وي ابی وبخلې که نه ګورې که په قانون وي نو قتل کېدی هغه ورته وی تا هم حقه فیصله وکړه چې زما په کیس کې د ابی راوغوښته ما ته ونج پنج ونه کړه چې نه بس باچا خو بس پته یې نه لګي چې څه کوې نه هغه وکړه حقه فیصله دې وکړه که نه دا توره وینئ ستا سر به زما د سر نه مخکې غورځېدلی و که تا انصاف نه وي کړی نو هغه بیا ورته ووایي چې که داسې بادشاه وي نو د هغه باندې زما 100 زامن قربان چې هغه دومره انصاف کوي چې هغه د یو فقیر دوره خیال ساتي الله پاک وایي چې کوم بنده زما د اصولو خیال ساتي نو د هغه دپاره په قیامت کې مسله نشته خو چې کوم یو سړی زما د قانون خلاف کوي نو دا به داسې وي چې هغې وایي هذا بل کنا ظالمین موږ ځان سره زیاتې کړې د دې ورځې دپاره هم سره وړي نه دي انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم دی او د دې خدایان ما سوا د الله نه چونکې الله هم الله دی که نه الله وایي دی او د دې خدایان د الله نه ما سوا دا به ټول د دوزخ خشا کي ځکه چې الله پریشا الہ دی نو هغه هم د دې نه مبرا دی او دا د دې چې کوم خدایان دي دا خودي خدایان جوړ کړي دي نه به دې سره برغو هغه دوزخ ته غورځولی شي انتم لها واردون چې تاسو سره به یو ځای هغوی سوځي د څه دپاره د سپکوالي دپاره چې الله پاک وایي لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها که چېرې دغه خدایان وي دا دی چې ما سوا الله ګڼي که هغه انسان دی که پیریان دی که پیران دی او که بوتان دی هر څه چې دي الله وی کچری دی الہ وی نو دی بوله ورځي دو ورته د دې به دوره طاقت نو خدا الہ نو د دې ځان له خپل جوړ کړیو وکل فیها خالدون او همیشه د بار وي دا غي د بار بیا د وته ټیم نشته او الله وی لګ غون ته کې دې خبره ته سوچو کې چې دا دوزخ څه شی دی الله پاک د دوزخ صفت کوي وی لهم فیها زفیر ولهم فیها لا يسمعون پای کې بچی سوري او پاغي کې ورچ आवाज نشي اورېدی دي که شل پیری
هغه فریاد کوي کدی باندې هر څومره سخت وي لیکن پای کې ودور درز درود او غرب غروبي چې د چا په کې پته نه لګي دومره زیات هغه سخت او خوفناک ځای دی الله دې موږ ټول ساتي بسم الله الرحمن الرحیم